ګرانو کتونکو مولانا صاحب په نننۍ ویډیو کې ډېرې بهترینې خبرې کړې دي، خاص کر د هغې خلکو دپاره کوم چې بچي لري، یعنې فلاران وي، کوم چې ښځې لري خاوندان وي، د هغې خلکو دپاره ډېره بهترینه ویډیو ده. مولانا صاحب یو داسې طریقې ښودلې دي د فیض ذوالفقار صاحب. فیض ذوالفقار صاحب الله تبارک وتعالی هغه ته ډېر غټ مقام ورکړی دی، زموږ پاکستان کې دی، نن هم چې کوم دی ژوندی دی. عرب او عجم کې ټول چې کوم دی څونه چې نیکبخته خلک دي د دین سره واسطه لري، فیض ذوالفقار نقشبند دی چې کوم دی ډېر زیات قدر او احترام کوي. الله تبارک وتعالی هغه ته غټ مقام ورکړی دی. هغه 2 تجربې په خپل کتاب کې لیکلي دي د اولاد دپاره، چې د اولاد چې کوم دی څنګه به ذهني وي او اولاد به چې کوم دی څنګه تکړه وي، عقلمند به څنګه وي او ښایسته به څنګه وي، طاقتور به څنګه وي. هغې دپاره فیض ذوالفقار صاحب یو 2 طریقې ښودلې دي. که چېرې په هغه باندې موږ عمل وکړو نو یقین وکړه چې موږ ته به ډېر زیات سکون میلاو شي، ځکه چې نن سبا بیماریان چې کوم دی ډېرې زیاتې دي او نن سبا د واړه ماشومان چې کوم دی ډېر زیات بیمار وي. له دې د وجې مور پلار پریشانه وي چې یاره زوی کله سینه خرابوي، کله پوزه خرابوي، کله خېټه خرابوي، کله په سر درد، کله په مختلف بیماریانو کې د ماشومان چې کوم دی اخته دي. نو که چېرې په دې تجربه باندې موږ عمل وکړو، دا کومه تجربه چې مولانا صاحب ښایي، نو یقین وکړه چې موږ ته به په دې باندې ډېر زیات سکون میلاو شي. د بچو د ډېرو بیماریانو به چې کوم دی موږ ته راحت میلاو شي او الله تبارک وتعالی به هغه پیسې کوم چې موږ په ډاکټرانو لګوو هغه به چې کوم دی زموږ په جب کې پاتې شي. راځئ دا ویډیو ګورو او مخکې د خپلو کتونکو سره لازمي شیر کوو. په غور سره واورئ او د سره نور ټکي نارینه هم زنانه هم والله پر خپل ژوند باندې خوند واخلئ. اما مې ژوند پر سکونه وي، هم به خوشحاله یاست، هم به د فضول خرچانو څخه بچ یاست، هم به د چغارو د بغارو د نارو څخه بچ یاست، هم به مې اولادونه صحتمند وي، هم به مې زنانې صحتمند وي. دغه کتاب مولانا ذوالفقار نقشبندي صاحب کتاب دی د زنانو د تربیتي بیانات په نامه. په دا کې څومره ښایسته تربیتي خبرې د زنانو دپاره سوي دي چې د اولادونو څنګه تربیه وکړي. نو زه دا 2 خبرې درته کوم کوم چې شیخ صاحب په دې کتاب کې لیکلي دي. شیخ صاحب فرمایي چې کله یو زنانه عیالداره سوله، حمل یې په نس، نو دې ته پکار ده چې شیدې دې ډېرې خوري. خاوندان دې ودې ته شیدې ورکوي. د دا شیدو ورکولو به 2 ګټې وي. که دغسې شیدې نسي چټلی، پیرني دې خوري، سکریم دې خوري، یعنې د شیدې د یو رقم په یو رقم استعمالوي. یو به هغه راتلونکي ماشوم ډېر ښایسته وي، دویم به ډېر هوښیار وي. نو هر سړی دا غواړي چې ښه اولادونه وي، ښایسته وي او صحتمند وي، هوښیاران. او حضرت شیخ صاحب لیکي چې د 100 کاله تجربې څخه وروسته ساینس حکیمان هم پر دې متفق سوله چې دا خبره یقیني ده. ماته ورځ یو ډاکټر وویل دا زموږ پښتانه داسې ولاړ خلک دي، د بازار پر دواو هره میاشت 15,000 10,000 ورکوي. نن د آیرن کمی ده، د وینې کمی دی، نن پر اړخ درد دی، نن نلی درد کوي، نن فلانی شی درد کوي، نن فلانی شی درد کوي. هغه د بازار دوای په خوري، خو که چیرې د دغه دواو پر ځای باندې لږ دا شیدې ورکوي نو د دې غذا او قوت به پرې. دویمه خبره حضرت شیخ صاحب لیکي چې اولاد ته خپلې شیدې ورکول. که چیرې دا کومه خرچه چې د کوچنیانو پر د بازار پر شیدو راځي، دا خرچه د مور دپاره استعمال سي، مور ته شیدې ورکول سي، مور ته یو بل داسې شی ورکول سي چې هغه شیدې پیدا کړي، نو هم به زوی صحتمند وي، هم به مور صحتمنه وي، هم به د بازار د شیدو څخه بچي. پخوا هغه زنانې پخوا به چې یو دوستي به دې کوله، خاله لور به دې ورغوښتله وایي دې ته مور شیدې ورکړي، ماما لور به دې ورغوښته دې ته مور شیدې ورکړي، اکا لور به ورغوښته دې ته مور شیدې ورکړي. څنګه یوې زنانې دا ګرده مړولی سو، لیکن نن سبا هغه زنانې دي چې خپل یو کوچنی نسي مړولی. پخوا خوراکونه غذا خوندوره وله، نو که تاسې داسې وکړي نو انشاءالله تعالی دا بچی به مې هم د دغه ناجوړي څخه بچ وي. تاسې در معلومه ده د دا بوتل په ذریعه حضرت شیخ صاحب لیکي چې د دغه بوتل په ذریعه، د دغه توشک په ذریعه څومره جراثیم، په زرګونو جراثیم د دغه مور د زوی د کوچني نس له ځي. کله بیا ستونی خراب وي، کله خوله خرابه وي، کله نس خراب وي، کله یو کله بل. نو چې دومره خرچې کوي پالتو، نو خدای لږه په مور خرچه وکړه، د لږ هغه ته نفقه او هغه غذا ور برابره کړه، د ټولو مشکلاتو څخه خلاص، اما د ډاکټر د جنجالو څخه خلاصې، اما د جغارو د بغارو د نارو څخه خلاصې چې نن پر یو ځای درد، نن پر بل ځای درد، اما د ژوند پر سکون او خوشحاله. نو په دې باندې باید تاسې عمل وکړئ.